سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وإذا اتصل به ضمير مفعول أو وقع بعد إلا أو معناها أو اتصل به مفعوله وهو غير متصل وجب تأخيره. د دې ځینې مصنف علیه رحمت هغه ځایونه ذکر کوي چې باغې کې د فاعل تاخیر واجب دی، لکه فاعل مؤخر کول واجب دی. د دې نه مخکې هغه ځایونه ذکر کړل چې باغې کې د فاعل مقدم کول واجب دی. د دې ځینې اوس هغه ځایونه ذکر کوي چې د هغې کې د فاعل مؤخر کول واجب دی. نو څلور مواضع به ذکر کوي. اولنې ځای هغه دا دی چې کله د فاعل سره ضمیر د مفعول متصل شي. د فاعل سره ضمیر د چا متصل شي؟ متصل شي، یعنی د فاعل چې دی دا مضاف داسې ضمیر ته، د فاعل مضاف داسې ضمیر ته چې دغه ضمیر راجع وي مفعول ته، چې دا ضمیر د مفعول وي دا راجع وي چاته؟ نو دغلته فاعل مؤخر کول واجب دي. وجه د دې سره وجه د دې دا ده که فاعل مؤخر نه کې او مقدمه کې نو اضمار قبل ذکر راځي لفظا او رتبه دواړه، او دا ناجایز دي. صدیق اضمار قبل ذکر راځي لفظا او رتبه او دا ناجایز دي. واجه لکه ضرب زید ابوه، ضرب زیدا ابوه، نو دا ابوه فاعل له دا مؤخر کړی دی. ولی مؤخر کړی دی؟ ځکه ابوه دا ابوه فاعل له دا مضاف ته داسې ضمیر ته چې هغه ضمیر د مفعول له هغه راجع دی، د هغې مرجع چې دا هغه څه شی دی؟ زید دی. نو که دا وسته مخکې کې ضرب ابوه زیدن ووې، ضرب ابوه زیدن دې ووې، پوه شوې؟ نو څه به شي؟ اضمار قبل ذکر به راشي که نه؟ نو لفظا او رتبتن به دواړه راشي، او دا ناجایز دي. پوه شو په دې باندې؟ دویم ځای هغه دی چې کله د فاعل د الا نه رستو واقع وي، الا نه رستو، او دریم ځای چې معنا د الا نه رستو واقع وي. پوه شوې؟ نو هلته هم فاعل چې دی هغه رستو کول واجب دي. پوه شوې؟ ما ضرب زیدن الا عمرو، دلته دا عمر مؤخر کړی دی. شرط ولته ته ما مخکې ویلی چې هلکه دا د دې فاعل او د مفعول په دې منځ کې دا الا وي، د تقدیم او تاخیر دواړو صورتونو کې. نو دلته دا فاعل مؤخر کول واجب دی. ولې؟ ځکه چې دلته کوم حصر مقصود دی، که د فاعل ته مخکې کې هغه حصر چې دی هغه فوت کېږي، هغه څه کېږي؟ هغه حصر چې کوم مقصود دی دلته مقصود دا دی چې ما ضرب زیدن الا عمرو، یعنی د زید چې دی دا چې صرف مضروب د زید دی، دا مضروب د عمر دی. ما ضرب زیدون دا زید صرف مضروب د چا دی؟ د چې صرف وال خوړلی دی، چا نه خوړلی دی؟ عمر نه خوړلی دی. عمر کېدای شي نور څوک والي، خو لیکن د عمر د زید صرف او صرف وال چې خوړلی دی هغه چا؟ یعنی دلته مقصود حصر د مضروبیت د زید دی د عمر پورې. اوس ته یې داسې که ما ضرب عمرو الا زیدن، نو دلته به حصر د ضاربیت د زید شي په عمر پورې، چې د عمر صرف او صرف په زید پورې، چې د عمر صرف او صرف څوک والی دی؟ صرف او صرف زید والی دی. کېدای شي چې زید د چا نه نور چا نه موال خوړلی، کم مقصود چې هغه فوت شو. نو لهذا دلته چې دی فاعل مؤخر کول واجب دی. او چې د الا نه رستو واقع وي، د معنا د الا نه رستو واقع وي، لکه انما ضرب وایه که نه عمرا زیدون، انما ضرب عمرا زیدون وایه، عمرا زیدون، نو دا زیدون فاعل دی. پوه شوې؟ دا مو مؤخر کړی دی، ځکه که مؤخر نه کې مقدمه کې کم حصر چې مقصود دی هغه فوت کېږي. دلته مقصود ما قدم الاسم چې حصر د مضروبیت د چا دی؟ د عمر دی. د چا پورې؟ د زید پورې. چې دلته د عمر صرف او صرف چې دی وال خوړلی د زید نه زید کېدای شي چې نور څوک والي. نو سره مقدم که وایه انما ضرب زید عمرا، نو مقصد دا شو چې زید چې دی صرف او صرف عمر والی دی، کېدای شي چې عمر د نور شان هم وال خوړلی، هغه مقصود فوت کېږي. درې مواضع شو. څلورم موضع
چې کله د فعل سره ضمیر د مفعول متصل وي لکه کله د فعل سره ضمیر د مفعول چې هغه متصل وي او دا ضمیر د فاعل چې دا غیر متصل وي برابر خبره که ضمیر وي او که اسم ظاهر وي نو په دغه صورت کې هم سره دا واجب دی ضربک زیدون نو ضرب فعل له کاف ضمیر د مفعول لګا دا فعل سره متصل له افعال غیر متصل له دا فعل غیر متصل له دلته اسم ظاهر ده نو لازم مؤخر کړی دی څه کړی دی مؤخر کړی دی که مقدم کې مناسب نو دا ضمیر متصل به منفصل ګرځي دا ناجایز دی پوه شئ نه څه دي ناجایز دي پوه شو په دې ځای دغه څلور مواضع دي اولنی موضوع مناسب وایي د اتصل به کله چې متصل شي د فاعل سره ضمیر او مفعول ضمیر د مفعول دیوان ما پوه کړی مناسب چې دا فاعل دا یو داسې اسم وي چې دا مضاف فی ضمیر د مفعول ته او د دغه ضمیر یعنی دا ضمیر چې د دې مرجع چې هغه مفعول وي پوه شئ او وقع بعد الا یا دا فاعل واقع شوی د الا نرستو لك ما ضرب عمرا الا زيد پوه شئ او معناها یا د معنا د الا نرستو انما ضرب عمرا زيد په دې سره کې ځکه مقصود دغه حصر فوت کی کم چې مقصود دغه فوت کی او اتصل به یا متصل شوی د دغه فعل سره به کې د ضمیر فعل تراجی دی او مخکې چا تراجی وو او اتصل به فاعل تراجی وو پوهیږئ مناسب او مفعول د فعل مفعوله مفعول د فعل اي مفعول الفعل تاغدي کې مفعول الفعل لیکل دخل یو وهو غير متصل او حال دا فاعل غیر متصل وي دا متصل نه وي د فعل سره وجب تاخيره واجب د تاخير د چا فاعل په دې صورتونو کې مؤخر کول واجب دي بس ته